السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو دا یو پوسټ بیګا مرګری را لګلې دی ګروپ ته. نن سبا وخت کې هر سړی بس د فیشن لپاره په اسلام باندې اعتراضات کوي، په عقایدو باندې، په نظریاتو باندې. او نن سبا خو دومره غټه خبره لاړه اوس د الله رب العزت په ذات باندې خلک اعتراضات کوي. دی بدسي غیر معقول اعتراضاتو کې چې ته به چې خدای جواب خو پکارم نه دی چې نه ورکوم، خو جواب نه ورکې بیا خلک وایي چې وګوره دا خو سم مفکر اسلام دی او داسې اعتراض کړی دی. نو دا څه اعتراض دی چې دوی کړی دی چې وایي خواجه سراپ اصل کې د الله د طرفه یو فالټ دی په دې کې، وایي کوم چې نعوذ بالله الله نشي درست کولی. وایي لکه موبایل کې چې څه فالټ راشي نو کمپني هغه واپس کی تا دبل نوې موبایل درکې او الله داسې نه کوي. نو ګوره دا اوس هغه د جهالت په انتهایی درجه کې دي. د منګه عقلی او نقلی دوانه جوابات هم دلته درکو، منګ واپس تاسو نه اعتراضات کو به بدای جوابات تاسو منګ لرا کوي. زمنګ د عقیده او نظریه د چې دا دنیا چې دا امتحانګاه ده. په امتحانګاه کې تاسو ګورئ اول حضرت آدم علی السلام الله رب العزت بغیر د پلار او د مور پیدا کو، په دې قادر دی. زمنګ عقیده او نظریه د ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې قادر دی. الله رب العزت آدم علی السلام بغیر د پلار او د مور پیدا کو، حضرت عیسی علی السلام بغیر د پلار پیدا کو. دغه شانت کې الله رب العزت وی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. الله وی زما خوخه د چې څنګه ز پیدا کوم، نو چې د الله خوخه د الله خوخه د لکه څنګه چې د موبایل والا تاسو دا مثال ورکړل، موبایل کې فالټ پیدا شي دله به فالټ واپس ورکړي، تاسو به اعتراض هغه وخت به چې کړه دا انسان په دنیا کې مجلاوي او آخرت کې به دا خونسا مشکل وي خواجه سره وي. د خواجه سره به تاسو ال اعتراض کوله چې د شریعت احکام نه معلوم کړي متعین کړي، تاسو به اعتراض صحیح وي. تاسو به چې وګوره دا خو مسلمان دی او اجلا دی، د پر احکامات ولې نه دی بیان شوی، بیا بس تاسو اعتراض معقول وي. اوس دا غیر معقول دی. شریعت دا احکامات بیان کړی دي که کم یو انسان کې چې خونسا مشکل وي او د کې د سړو نخې نخانې وي، دا په سړو کې شمار کوي، دله میراث هم پوره ورکوي او د سره د شریعت د سړو مطابق معامله کوي. که د ښځې پکې زیات وي ښځه کوي، خو نن سبا خو اکثر خلکو ځان سم دم سړی وي ځان نه اجلاګان جوړ کړي دي. افسوس خو دغه ځکه په کار دی. تاسو غونډه کې اکثر د عقل نم کار نه اخلي، دغه ملحدین اکثر هم اجلاګان دي، دینه هم اجلاګان عقل د کار عقل نه کار نه اخلي. الله یا اول الالباب، اے د عقل خوندان عقل نه کار والی. من ور درته وایو دا دنیا دارالامتحان ده. دلته امتحان کې هر سړی په امتحان کې څوک خسته پیدا کړي، څوک سپین، څوک بدرنګ پیدا کړي دي، څوک عربي پیدا کړي، څوک جمی، څوک مالدار، څوک غریب، هر سړی په امتحان کې دی. دا خونسا کېدل دا هم د الله د طرفه په دې باندې امتحان دی. کچرته د په باندې صبر کو دا و چې دل دا فالټ ولی واپس نه ورکوي، نو فالټ به ورته دا فالټ به دیوباسي او جنت کې به ولور کوي. د امتحان په حال کې څوک د چا سره مدد نه کوي. امتحان په حال کې دا په د باندې امتحان دی. د امتحان نه بد بدله جنت ملاويږي. بل من تاسو نه دا سوال کو چې تاسو خو وایئ چې دا انسان د ماده نه پیدا شوی دی، نو به د ماده نه دا سړی څنګه پیدا کیږي او دا ښځه څنګه پیدا کیږي د وی ماده نه، او بیا دغه شانته کې خونسا مشکل ولې پیدا کیږي؟ د دې جواب تاسو موږ ته راکړئ. او دا د ارتقا د کومې نظریې نه پیدا کیږي؟ او دا اول خونسا مشکل سوکو، دا خونسا مشکل اول په دنیا کې سوکو چې تاسو د خونسا مشکل او د خواجه سره په باره کې د وضاحت وکړئ. ځکه دا سوالات منګه هم تاسو نه کولای شو. دغه شانته کې منګ وایو الله په هر څه قادر دی. دا یو مشهور قاعده ده، اجتماع د نقیضین باطله ده، یو د بل ضد نشی راتللی. الله هم په دې هم قادر دی. منګ د لداري وی خود له دا خو تاسو ته الله خپل چیلنج درکې، فاتبروا یا ول الابصار، ای عقل کار ولې نخلی. الله وز په دې قادر ما چې زد الله اجتماع د نقیضین جمع کولای شم. ګوره اجتماع د نقیضین مثالونه بیانوم تاسو به پوه شئ. یا بشپوي یا بورز وی، دا یو بل سره ضد دی. یا بشپراز یا بورز وازي، که ورځ وشپه بنه او کشپه ورځ بنه. دغه شانته کې اجتماع د نقیضین دي ته هم وي چې عادت یا به 15 یا به سلور وي. دا نشي کېدل چې دا عادت دی 15 یو سلور دی وي. الله رب العزت په دې قادر دی چې اجتماع د نقیضین په دې خونسا مشکل کې جمع کړی دا چې دا به هم د سړی د سره به د سړی علم یو د خزې په مکسر وسره وي. نو دلته الله رب العزت تاسو ته چیلنج درکړی چې تاسو د دنه هم عبرت نه لئ. نو ګوره دا تاسو دا سوال غیر معقول دی چې الله رب العزت دله دا فالټ واپس نه ورکوي. ولې نور دا فالټ به تیوباسي په جنت کې، دنیا کې ځکه نه وباسي چې دنیا دارالامتحان ده، چې د دنه وروسته بدله بیا
صحیح روغ ژوند روغ وجود به ورته ملاويږي او دا په دې وخت کې په امتحان کې دي څنګه چې زه په امتحان کې تاسو په امتحان کې استه هر سړی په امتحان کې دي څوک غریب دي څوک مالدار څوک په یو مشکل څوک په بل مشکل نو د خونسا مشکل د لپاره هم دغه یو امتحان دی که په دې امتحان کې دا د الله عبادت وکي شکر وباسي نو دله به الله رب العزت څور کوي دله به جنت ور کوي بل اعمال معلوم دي شریعت الله حکم معلوم کړی دی چې تبدسي کې نو چې ارسي معلوم دي نو به اعتراض تاسو غیر معقول دی او موږ تاسو نه سوال وکړو چې د ارتقا په وجه باندې تاسو یو د ماده نه دار څه پیدا کیږي خالق نه دی پیدا کړی نو چې د ارتقا د وجه نه پیدا کیږي نو دا خونسا مشکل پکې ولې پیدا کیږي د دې وضاحت تاسو کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین